هغه روایت تاسو شاید باندې حقیر نه اورېدلی وي څه 38 هجری کې کله مولا جنگ صفین نه وپسېږي کوفې ته ځي مولا څه کله کربلا سرزمین ته راورسېږي امیر المؤمنین علی بن ابي طالب علیه السلام کربلا ځمکې باندې مولا خپل آس نه کوشي مولا د کربلا خاورې راواخلي سترګو سې ولګي څاپي کی ماچي کی مولا ور باندې دا جمله ادا کی واهن ایتها التربه لیحشرن منک اقوام يدخلون الجنه بغیر حساب خوش قسمت یو بختور یو اخاورو ازمکی صحرا څو تاسو باندې هغه خوش قسمتي کسان به قرباني پیش کی څنګه به مثال او نظیر نه لري بهشت بغا بغیر د حساب او کتاب داخليږي مولا ونی وجوړېدو هر سما روي ده هغه چې زه حیران شولم چې مولا دا دستور ویلې وکړلو 61 هجری کې انده هر سما کربلا کې به موجود و عمر سعد لخر کې و هغه واقعو ته پزړشي بیړي سم مولا خیمه ته روشي امام ته د امیر المؤمنین هغه واقعا بیان کی 37 هجری کې د سیتا بابا علی سره دغه صحرانی تیریدو هغه دغه صحرا سره د خاور سره سلوک دستور وکړلو ما چی کړلې سترګو سی ولګولې امام خوش خبره ور کړلا امام د آینده غیب خبر ور کړلو آیا اندا واقعیا ده مولا سید الشهدا او دای سحر سما هغه اندا واقعیا ده چې ما بابا علی خبر در کړو خو تخپل فیصله څه کوي تو څه اراده ده ما حسین سره مدد کوي کا نه شي کوي هغه ته وی مولا ما اهل عیال پر خلې ده ما خلخانه پر خلې ده ما ته اجازه ورکړه چې زه واپس لاړ شم عمر سات څخه لخر کې وی اخر ته هم پورې بو اما سکله مولا خیمو ته راغلو بیا یې بهانه د خلخانه وکړه کله دین د پاره کله مذهب د پاره کله ایمان د پاره کله اخرت د پاره د توان خبره شي د نقصان خبره شي د قرباني خبره شي بیا ډیر کام کسان تیریږي چې دا قرباني ویر کی که خپل ایمان کسوي که خپل ایمان زمیوي که خپل شیعتوب مسلمانه تلوي بیا اختم کی وتلوي چې کله د قرباني واخروشي کله مالی قرباني وي کله جنی قرباني وي کله وینو ور کول وی کله قرباني ور کول وی ګټه کسه سوره کسان محوس کی پتی کی قرباني ور ایمان پتال دی